أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. سورة يونس 25 نمبر آیت 35 نمبر آیت. په دې آیات کې د الله تعالی د وحدانیت ثابتولو لپاره د یوې اهمې مسلې او د یو اهم سوال ذکر دی. هغه اهم سوال دا دی چې کوم ربي او د خلکو هغه په عبادت سره منلی، نو د رب صفاتونو کې یو دا ده چې د خپل مخلوق او د خپل عابدانو د لپاره بغیر رهنمایي کولی شي. د دې معنی دا ده چې د انسانانو چې کوم ضرورت دي او د انسانانو چې کوم د ژوند مقصد دی، یعنی انسان یوازې دې ته نه ویل کېږي چې خپل خوراک خپل د ژوند لپاره سهولیات صرف پیدا کړي بس، بلکې د انسان د مقاصدو نه دا دي، بلکې هم ضرورت د انسان دا دی چې انسان اول په دې باندې ځان پوهېږي چې زما خپل ځان، زما صلاحیتونه او قابلیتونه د الله تعالی څه دپاره پیدا کړي او زه څنګه استعمال کړم، او چې څنګه استعمال کړم نو فایده به وکړي، او چې کوم ځای کې نقصان کوم نو کوم ځای کې چې غلط استعمالوم څنګه چې غلطیږي رانه نو دومره نقصان به را پیدا کېږي. دغه شان ده چې انسان په دې معاشره کې اوسېږي. معاشره کې ډېر څیزونه الله تعالی د انسان له په اختیار کې ورکړي دي، هغه استعمالوي او د هغه په نګرانۍ کې دي. نو دغه ماتحت څیزونه چې کوم الله تعالی د په اختیار کې ورکړي دي د هغې باره کې علم حاصلول چې دا زه څنګه استعمال کړم او دې سره څه سره رویه وکړم او څنګه استعمال مې زما دپاره ناجایز او نقصان دی. دغه شان انسان په معاشره کې د انسانانو سره معاملات دي. انسان له دا پېژندل ضروري دی چې د معاشرې د انسانانو سره به د څنګه رویه کې څنګه ژوند به ورسره تېروي. باقي تمام کائنات چې الله تعالی څومره پیدا کړي هغې ته په کم نظر باندې ګوري او څنګه به استعمالوي او د هغې باره کې به څه فکر لري. داسې علم حاصلولو ته حق ویلی کېږي، حق پېژندل. دې خبرې ته حق ویلی کېږي چې خپل صلاحیتونه خپل قابلیتونو باره کې علم حاصلول چې څنګه استعمال کړي، کوم قسم استعمال د فایدې د کوم استعمال د نقصان دی، کوم څیزونه چې نګرانۍ کې دي د هغې استعمال څنګه ماله پکار دی. معاشرې سره به زه سره ویه کوم، د خپلوانو سره، ګاونډیانو، د علاقې خلکو سره، عامو مسلمانانو سره، د کافرانو سره څه معاملات دي او د نورو کائناتو سره به زما څنګه انداز څنګه رویه. دې علم ته د حق علم حاصلول وایي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي قل ورته ووایه حل من شرکائکم چې آیا شته به شریکانو ستاسو کې من هغه څوک یهدي الی الحق چې هغه هدایت رهنمایي وکړي د حق پېژندلو. حق دغه خبرو ته ویل کېږي. صلاحیتونه قابلیتونه پېژندل، خپل ځان پېژندل، ماتحت څیزونو باره کې علم پېژندل چې د څنګه استعمال کړم، د معاشرې سره د رویې علم پېژندل، د کائناتو باره کې علم پېژندل. نو دغه باره کې رهنمایي څوک کوي؟ نو آیا ستاسو به شریکانو کې داسې څوک شته چې دغه څیزونو باره کې تاسو ته رهنمایي درکړي چې داسې استعمالوئ او داسې مه استعمالوئ؟ نو دا ښکاره خبره ده چې مشرکانو کې هېڅوک د دې قایل نه و چې موږ د چا عبادت کوو، دغه معبودین دي زموږ دپاره هدایت او رهنمایي هم وکړي. دا عقیده هېڅ چا هم نه وه په کافرانو کې. کافرانو صرف دومره منله چې که موږ د دې عبادت کوو نو یو وخت به دوی موږ ته فایده راورسوي او زموږ سره امداد وکړي. د دین اخوا هغوی دا خبره یو مشرک هم تر اوسه پورې نه منله او نه مني چې ګنې دغه معبودانو چې کوم بوتان دي یا قبرونه دي یا هر څوک چې دي چې ګنې هغې زموږ رهنمایي هم کولی شي او د زموږ رهنمایي دپاره یې ګنې څه کردار هم شته. دا دعوه غونه کړل او نه کوي. نو معلومه دا شوه، ښکاره وضاحت وشو چې کوم کس ستا د رهنمایي دپاره هېڅ قسم کردار شته دی نه، ستا د هدایت دپاره، ستا د حق پېژندلو دپاره هېڅ کردار نشته، تا ته دا نه ښیي چې کوم شی دپاره ستا دپاره ضرري دی کم فایدهمند دی. ته د خپل نفس او د خپلو صلاحیتونو او د ماتحت څیزونو باره کې ته علم نه لري، هغه ته د علم نشي درکولی چې دا څنګه استعمال کړه.
معاشري باره کې هیڅ قسم تعلیمات د خلک نه لري چې معاشري سره څنګه ژوند تیر کړي، نو بیا دغه تاسو خدایان څنګه وایي ردی بندگی څنګه کوي، دا ښکارا نقصان شو، ښکارا کمزوري شو چې دوی د ژوند اهم ضرورت خدای خبره ده، دغه ضرورت هغه تاسو پر کولی نشي چې نشي پوره کولای، نو بیا د بندگی لایق هم نشي. الله تعالی وی قل ورته وی حل من شرکائکم آیا اشتری د شریکانو تاسو نه من هغه څوک یهدی چې خودنه وکي الی الحق حق په جاندرو ته د حق وضاحت تاسو ته ما وکړو. قل الله ورته وی الله تعالی یهدی للحق هدایت کې د حق په جاندرو د پاره، نو دی به جواب نه درکې. مخکې موږ ویل چې کافرانو دې قایل نه، لیکن چې اقرار یې کولای چې دا زمونږ خدایان دغه کار نشي کولای، بیا خو دغه کمزوري واضح کېده، نو د هغوی د کمزوري د پټولو دپاره به دوی چپ پاتې چې ځان منانګاره کړي، جواب به نه درکړي. نو چې کله دې جواب نه درکړي د ضد د وجې نه، نو جواب ورله پخپله ورکړه، ورته ووایه چې الله تعالی هدایت کوي د حق پېژندلو دپاره، ستاسو صلاحیتونه، ستاسو ما تحسسونه، ستاسو د معاشري باره کې او د خلکو سره د معاملاتو باره کې، دغه الله تعالی تاسو ته هدایت درکوي چې دا خبر تاسو دپاره فایدهمنده ده او دا نقصان دی. نو چې کله حاصل یې دغه شو، خبر هم داسې شوله، نو اوس یې جواب حل ته راشه. افمن یهدي الی الحق ای هغه څوک چې هدایت کولی شي د حق دپاره، حق رهنمایي ستا کولی شي، تا د ژوند تېرولو طریقې ښودلی شي، حق دغه کس ډېر لایق دی ان یتبع چې تابعداري وشي، اما لا یهدي یا هغه څوک لایق دی چې هدایت نشي موندلی، لا یهدي چې هدایت نه موني الا ان یهدا مگر دا چې دې ته په خپله باندې هدایت وکړی شي. یهدي اصل کې یهتدي دی، یهتدي په معنا د هدایت موندلو سره دی. نو دغه کسان چې کوم دي نو دوی په خپله باندې هدایت موندلی نه دی، هدایت موندلی نه شي، په خپله مرضي باندې دوی هدایت پیدا کولی نه شي، الا ان یهدا مگر دا چې دوی ته هدایت وشي د الله تعالی له طرف نه، هغه جدا خبر ده، په خپله باندې هدایت موندی نه شي. یعنی دومره کمزوری مخلوق چې ځان له هدایت نشي پیدا کولی، الله تعالی د مرستې نه بغیر خپل ځان دپاره هدایت پیدا کولی نه شي، هغه به د نورو مخلوقاتو څه هدایت وکړي، هغې ته به څه فایده ورسوي. نو الله تعالی خلکو ته هدایت کوي، د حق پېژندلو دپاره د خلکو رهنمایي کوي، هغې دپاره انسانانو له سترګې ورکړي دي، عقل یې ورکړی دی، غوږونه یې ورکړي دي، پیغمبران یې رالیږلي دي، آسماني کتابونه یې نازل کړي دي چې خلک حق معلوم کړي چې حق څه شی دی، خپل ځان وپېژني، خپل صلاحیتونه وپېژني، د هغې په استعمال باندې ځان پوه کړي، د ژوند په اسبابو استعمال باندې ځان پوه کړي، معاشره باندې ځان پوه کړي، د کائناتو په نظام باندې ځان پوه کړي. هغې دپاره الله تعالی مکمل تیاری کړی دی، د انساني حواس، عقل، سترګې، غوږونه، دغه شان د کې پیغمبرانو رهنمایي، آسماني کتابونه، دا ضرورتونه تاسو پوره کړي دي. لیکن دې په مقابل کې هغه سړی چې په خپله باندې هدایت موندی نه شي، هدایت کول خو پرېږده وځان له نشي موندلی، تر څو پورې چې الله تعالی په خپله هدایت کړی نه نو هغه هدایت نشي موندلی. نو تاسو وایي څه فیصله کوئ چې دې کې د عبادت لایق کم یو شو، اولنی شو که دویم شو؟ نو ښکاره خبر ده چې اولنی ذات شو. فما لکم نو څه وجه ستاسو دپاره کیف تحکمون، تاسو څرنګه فیصلې کوئ چې په خپله دا منه چې زموږ د ژوند ضروریات او زمونږ د پایدې د نقصان څیزونو دپاره هدایت ورکولی نه شي، لیکن بیا یې بندګي کوئ. وایي دا څومره لوی جهالت دی. الله تعالی ستاسو تمام ضرورتونه پوره کړي دي، لیکن هغې بندګي تاسو پرېښودلې ده. وما یتبع اکثرهم الا ظنا او تابعداري نه کوي اکثر د دوی نه مګر د ګمانونو تابعداري کوي. د دې مطلب دا ده چې د دې کافرانو او د اسلام خلاف څومره خلک دي. یو قسم د دوی نه مشران دي او بانیان دي، د کفر بنیادونه یې ښودل دي، او دویم د هغې تابعدار خلک دي. کوم چې د اسلام خلاف بنیادونه، قوانین جوړ کړي دي، اصول جوړ کړي دي، نو دغه قوانین جوړونکو خلک وایي قانون ساز دي، قانوندان دي. دغه قانون ساز د خلک چې کوم دي، کوم چې د اسلام خلاف قوانین جوړ کړي دي، نو دغه قوانین دوی د کوم ځای نه پیدا کړلي؟ آسماني هدایت ته شوی دی؟ نه. وحی ورته کېږي؟ نه کېږي ورته. آسماني کتابونه مطالعه کړي دي؟ نه، داسې نه ده. کوم ځای نه جوړ کړي دي؟ بس خپل خیالاتو کې چې کوم سره ولاړ شوي دي، خپل ګمان یې داسې دی چې کېدی چې دا خبره پایده معنی، بس د هغې نه یو قانون جوړ شوی دی. نو اوس دا قانون څه شو؟ دا یو خالص ګمان شو، شک شو چې کېدی چې دا شی به پیدا معنی. لکه تاسو خیال کړئ نو سوشلیزم عقیده چې کله جوړه شوله، نو په دې باره کې به ډېر په شد او مست سره بحثونه روان و چې دا د انسان د کامیابۍ واحد لاره ده، سند د کامیابۍ واحد لاره ده. په دې کې به غریب او مالدار نه وي، ټول به یو لیول خلک، او هېڅوک به د مال مالک هم نه وي،
او هیڅ بغیر ضرورت نه پاتې کېږي هم نه. هغه اصول به تاسو ته معلومه چې ټول خلک به حکومت له کار کوي، ډیوټي به ورله کوي، سړي به مځي، ښځې به مځي، بوډاګان به مځي، ټول به ځي، یو کار به یې نیولی، سرکار له به کار کوي. سرکار به دا کسانو له 3 ټیمه روټۍ ورکوي. بس دین علاوه د ماشومانو ساتل شو، د کورونو حفاظت شو، دا به خلکو باندې نه. ماشومان به سرکار ته حواله کړي، بیت المال کې به هلته هغوی دپاره به ښځې پیدا کړي. څنګه چې ښځې ډیوټیانې کوي نو هغه به پر دې ماشومان ساتي، دغه ماشومان به د هغه ساتي. او پاتې شو پخول به سرکاري هوټل چې کوم دی حکومتي هغې کې به ته روټۍ خورې، تا باندې پخلی وایي ختم شو لاړو. نو دا عقیده دوی جوړه کړله او رایج کړه په دنیا کې. ډېره زمانه دا وچرېدله. روس کې دا ناپیز و، اول بنیاد دلته کېښودلی شو. باقي ملکونو کې دې باندې تحریکونه چرېدل. 1970 کې غالبا پاکستان کې په دې کې جنګونه هم شوي دي. خلکو دا شی مسترد کو نه مانو. سوشلیزم عقیده خلکو مسترد کړله. دې عقیدې نقصان کم ځای کې ظاهر شو. د اسلام سره چې څومره ټکراو دی په خپل ځای، لیکن دنیاوي لحاظ باندې چې دوی کوم سوچ کړی هغه سوچ هم ناکام ثابت شو. هغه وخت ناکام ثابت شو چې کله روس شکست یې وخوړ او دا ملکونه ترې آزاد شو. کوم ملکونه چې قبضه کړي ترې آزاد شو. او چې کله دا آزاد شو د روس اقتصاد انتهایی پرېوت، نیس نابود شو. هغوی وس نه لاره چې خلکو ته بیا روټۍ ورسوي او هغوی ته خوراکونه پوره کړي، د ژوند ضرورت ته پوره کړي. دا وس یې پرېوت ځکه جنګونه یې کول. جنګونو کې اقتصاد ناکام شو، ګودامونو کې اور ولګېده، عذابونه ورباندې رالو. نو چې کله هغوی خلکو ته روټۍ نه شو ورکولی، سخت پساو شو. نو خلکو سره خپل څه پیسه هم نه وه، سرمایه ورسره نه وه. چې سرمایه ورسره نه وه نو خلک د سختو مصیبتونو سره مخامخ شو او خپل ځان یې هم نشه بچ کولی او بل یې هم د ځان سره بچ کولی نه شو، بلکې د تباهي سره شکار شو، تباهي سره مخامخ شو. نو دغه قانون ساز او قانون جوړونکو خلکو په خپله دا خبره ومنله چې سوشلیزم په دنیا کې یو ناکام نظام دی. دا بیخي دنیاوي لیول هم سخت ناکام دی او د اسلام سره چې کوم ټکراو دی خو په خپل ځای باندې ښکاره ټکراو دی. دا قوانین چې څوک جوړوي هغه به کوم ځای کې نه جوړوي، د خپل ګمان نه جوړوي او څه زمانه بعد په خپله باندې بیا ثابته شي چې دا غلط دی، ناکام دی. نو دی د مشرانو حل شو. کشرانو ته راشه. کشران چې دي نو هغوی نه تپوس وکړي دا ناجایز قوانین تاسو څنګه منئ، ولې عملي کوئ؟ یاره وایي دا پلانکې جوړ کړی دی او هغه منلی دی، غټ سړی و، نو چې هغه جوړ کړی دی نو دې کې څه چل شته، دا به ټیک. او بله دا ده چې زموږ پلارانو مشران هم دا مانو، هغه وایي چې دا ټیک شی دی، نو موږ هم ورپسې یو. نو دا هم دلیل نه دی، دا هم ګمان پسې کېدل شو. نو الله تعالی وایي چې د دوی اکثري خلک د ګمانون تابع دي، مشران هم او کشران هم. او ان الظن لا یغني من الحق شیئا، ګمانونه لا یغني هیڅ په کار نه راځي، یا حق نشي پوره کولی. لا یغني په کار نه راځي من الحق، د حق مبارک ګمانونو باندې حق نه معلومیږي، شیئا د هیڅ شي، د حق هیڅ شی د معلومولی نشي. په ګمان د حق هیڅ څه معلومیږي نه، چې نه معلومیږي. نو د آسماني هدایات او د وحی نه بغیر تمام قوانین او اصول دا به ګمانونو شکونو باندې جوړ شوي دي او شکونه او ګمانونه حق شی ثابتولی نشي. په دې وجه باندې د قرآن نه خلاف څومره قوانین او اصول چې دي ټول 100% دنیاوي لحاظ باندې هم ناکام دي، اخروي لحاظ باندې خو بېشکه ناکام دي. او د قرآن سره چې څومره ټکراو دی د هغې په وجه باندې د هغې ګناه او وبال په خپل ځای باندې دی. ان الله علیم بما یفعلون، دا خبرداری دی دغه خلکو ته چې کوم خلک د قرآن او د حدیث او د اسلام او شریعت په مقابل کې قوانین جوړوي، هغه شایع کوي، د اسلام مخه نیسي. نو دا غټ تشویش دی، مصیبت دی. الله تعالی مسلمانانو ته خبرداری ورکوي، تسلي ورکوي چې خفه کېږئ مه. دا مجرمان چې کوم دي موږ معلوم کړي دي، موږ ته معلوم دي. د دې مجرمانو په عمل باندې موږ خبر یو. نو چې خبر یو نو دې خبر کې اوس دوه جملې اهمې دي. یو دا ده چې مسلمانانو ته تسلي شو، تاسو مه خفه کېږئ، دا انتقام به دې زه والم. او دویمه دا دې ظالمانو دپاره زبردست وارننګ دی چې ستاسو د اسلام خلاف چې څومره قصې روانې دي دا پټې زموږ نه دي، چې پټې نه دي نو خبره دې ختمېږي نه ختمېږي، بلکې الله تعالی به ستاسو نه زبردست انتقام واخلي. نو هغې دپاره خبرداری یعنی تخویب شو، وارننګ شو. او مسلمانانو دپاره تسلي شوه چې ان الله علیم بما یفعلون، یقینا الله تعالی خبر دی په هغه څه باندې چې دوی کوي. نو د اسلام سره ټکراو اخیستل د اسلامي عقایدو اصولو سره دا یوازې نه ده چې مولا تنګ شو، یاره مذهبي خلک تنګ شو، خفه شو او د هغې څخه موږ خلاف یو، مړه د مذهبي خلکو راله څه وکړه، هېڅ خبره نه ده. الله تعالی دې خلکو ته تسلي ورکوي چې زه د دې کارونو نه خبر یم او دا انتقام دې زه په خپله باندې اخلم. نو چې الله تعالی ته انتقام اخلي او الله تعالی
مسلمانانو ته تسلی ورکوي. نو دا ټکراو زموږ سره نه دی، دا د الله تعالی ر دین سره دی. او الله تعالی ر دین سره څو ډغري وایي. مثال خلک پیش کوي لکه د غر ته خپل سر را جنګي او سوچ دی چې د خپل سر د غر سره وام چې د غر په مات کړ، نو په سر باندې غر نه ماتېږي، د سر بیرته ماتېږي. نو په دې وجه د اسلام دشمن عناصر چې څومره دي د الله تعالی د عذابونو نه محفوظ نه دي. او که دا اس عذاب پینې تاسو د ښکارا باندې تکړه معلومیږي، سوره معلومیږي، نو د کور احوال معلوم کوي. دومره تشویش، بې اتفاقیانې او بېچیني او بېسکوني په هغې کې موجودي چې د شپې بوله خوب هم نه ورځي. دا عذاب خو بلازم موجود دی، نه خواخوا کېدی نه شي. د اولاد نافرماني ده خو پکې مستقیله موجوده وي. د عزت نه خو به همیشه وزګار معاشره کې به عزتمن خلک نه او باقي حالات خو هغه دي چې قرآن او حدیث د هغې وعدې کړي دي، هغه به سره خامخه کېږي. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله، او نری د قرآن ان يفترى چې د ځان نه جوړ شي من دون الله، بغیر د الله تعالی نه. من دون الله کې دې ته اشاره ده چې دا داسې کتاب نه ده چې آسماني وحي نه او چا ځان نه جوړ کړی او سوچ کړی جوړ کړی، داسې کتاب نه دی، بلکې دا کتاب د وحي په ذریعه باندې الله تعالی طرف نه راغلی دی. کوم کتابونو کې مخ وړاندې موږ ویل چې کوم قوانین د الله تعالی تر طرف نه دي، دغه ګمانونو باندې مبني دي، ګمانونو باندې جوړ شوی دي. او کوم قوانین چې د الله تعالی تر طرف نه دي، نو هغه ایفترا د ځان جوړ شوی نه دي، هغه برای راس وحیده. نو قرآن چې د عقل د دغه سوچ او د عقل والا قصې نه، بلکې برای راس د الله تعالی وحیده. دا نه تجربې دي، دا نه ګمانونه او شکونه دي، نه د خلکو ویناګانې دي، بلکې ډایرکټ برای راس وحیده. نو وینه د قرآن ان یفترا چې ځان نه جوړ شي من دون الله، بغیر د الله تعالی نه، د وحی نه بغیر جوړ شي. ولكن تصديق الذي بين يديه، لیکن دا کتاب تصدیق د هغه څه دی چې بین یدیه چې دین مخکیو مخکینه کتابونو کې چې کوم مضامین نازل شوي د الله تعالی د وحدانیت او د الله تعالی د عبادت او د شرک نه د براءت او د بایکاټ او د بیزاره چې کوم مضامین مخکینه کتابونو کې موجودو، قرآن بیخي د هغې تصدیق چې دا مضامین صحیح وو. هغه مضامین مو د قرآن کې موجود دي. اصولي لحاظ باندې قرآن د ټولو کتابونو سره متفق دی، البته فروعي مسایلو کې سلک مونږ کې اختلاف د منسوخ کېدو په وجه باندې مسایل بدل کیږي، لیکن اصولي مسایلو کې د ټولو کتابونو سره بیخي متفق دی. یو شی وتفصیل الكتاب، یو د قرآن تفصیل د مخکینی کتابونو دی. د مخکینی کتابونو مضمونونه به دې کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. لا ریب فیه، هیڅ شک نشته به دې کې من رب العالمین، طرف د رب د مخلوقاتو نه دی، ان الله تعالی طرف نه را لېږلی شوی دی.